من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قرآن کریم د فهم په اعتبار باندې څلور حصے او هر یو حصہ هغه په الحمدلله باندې شروع کېدله. اولنۍ حصہ د سورۃ الفاتحه د سورۃ المائده تر ختمه پورې و. هغه حصہ د خالقیت و چې خالق لكل شيء هو الله. نظام خلق هغه ذکر کېده چې پیدا کوونکی د ټول کائنات هغه الله رب العزت ته. اوس د دې ځای نه د سورۃ الانعام نه د سورۃ بنی اسرائیل تر ختمه دو پوری د قران کریم دویمه حصہ ده. باقی کې نظامی تربیت المربی لكل شيء هو الله. تربیت کا ان کے سالم کائنات آغای کی آواز اللہ رب العزت بل سکنا. دا کائنات پخپلا پیدا نہ دے، دا یو ذات تے چاغ پیدا کړه دے. دا کائنات وجود کې دا الله محتاج دی او دام نه دا چې دا کائنات په خپل چلیږي او قدرتی طور لګیا دی او په خپل دا کائنات چلیږي. داردی کائنات چلون کے ہم یو ذات تے المربی لکل شیء هو اللہ. نو نظام تربیت د دې ځای نه ذکر کړي چې د هر یو سیز مربی پالون کے او ساتون کے اغا اللہ رب العزت بل سکنا. ودی عیسیٰ کی 12 سورتون دی. سورۃ الانعام نا د بنی اسرائیل تر ختمه دو پورې ده. او 12 سورتون دی پکی.
اولنې سورۃ الانعام دی. حدیث مبارک کې راغلی دی اگر چې حدیث کې ضعف شته او یو فضائل دي او دویم هغه حدیثونه ګڼ دي چې سورۃ الانعام په یو ځل باندې دنیا ته راغله او چراتن او یا زرا فرشتي ور سره وي. چراتن او یا زرا فرشتي ور سره وي. یو بادشاہ رواني او هغه سره یو څو گاډي وي، په گاډ کې حفاظت کې دا غنا مخ کې ورستو وی نو څومره زور ښکارا کوي. وی پلان کې راغله اوسه د گاډو غشاره خوتو او یا سره یو 200 پولیسي او خلک کوئی پلان کې وزیر راغله او ادا ملک د پولیسانو تورو اج وګورنه یا 200 کسانی اصل کسانی یا سره فوج راشي سلیونیم سل کسان د فوجي ورور آرمی و سره وموا ټول عملا ټول گاډي او ځای کا سره د ډریورانو نو 1500 کسان نه خو بادشاہ زور ښکارا کی او خلق غزور محسوس کی. سورۃ الانعام چې دنیا ته راته نو اویا زرا فرشتي ور سره وي نو څومره زور ښکارا کړل دي. د اسمان غاړه بند کړی و او یو صحابیه فرمایي چې نبی عليه السلام په اوخ ناستو او وای په شروع شو او دومره درون شو چې هغه خوړل نه شو او داغه نه خولې بایدلې خولې ته نه بایدلې دا ډېر اهم سورته حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی ذکر کړی دي چې مونږه کله حضرت صاحب سره درس کیو وانا حسین علی نور الله مرقده سره هغه یو ستړی کېدنه بس سار نه تر مازیګره به درس کاو چې کله ورله خوب ورغی او یا بلنګری راغی چې ډوډۍ تیار ده یمون به خوشاله شو چې زلک دمه وشو نو حضرت په پیوب دیکړي یمون به قرآن د مخې لري کو وې دا مزاج چې بار به نه قتل وی واست اسپه و سره وی او په ذکر به شروع شو په ذکر به شروع شو دوه شو موږ په پاساو نه موږ چې پرې چودي چې لګا دمه موږ وکړو بنا صاحبای کې ورا پاسې وی به لوټه کې وبشته بما بوتوي چې آو یو داس میو کو در سبا کې ناس یو ځلې لنګری راغی
ایمون خوشاله شو لنګریو معلمو وی خبره به نه کولې پیماتی الفیه ویلې و لنګریو چې روډای تیار ده یا حضرت ودشو مونږ لړو روډای مو خوړه بیچاره پاسه ما ته وی چې لوټه کې وبشته وي موږ شپږ کسانو درس کې یمای چې اوشته په ماما خلاصو په خوشاله غونته وو یمای چې خیر خوده وی چې خوب مې ولیدو د قیامت ورځ دا او پریشان یا الله رب العزت راته وی چوله وار خدای بما ته وی چې د عذاب نه نه یریګم اوس مال عذاب راکینو بیا بما ته وی چې تا نام نو لستله بما ته وی چې لستله میو چې بیان کړل دی نو بما ته وی چې بیان کړل میو پیچا نام لولی او نام منی پاغه باندې ورختای نه یاره ګما نو په دې باندې خوشاله ومه نو خوب د مبشرات نه دغه شان د شیخ القرآن رحمه الله تعالی بارک او مستازان ذکر کړي د قیامت ورځ وي او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مولیدو بیا غراته وی چول وارختای ما ته وی چې د قیامت ورځ دا حساب کتاب بکیږي اراده وی چې تا نام نو لستله ما چې لستله مې و چې نورو ته نو بیان کړي ما بیان کړي مې و وی بیا سغم کای سورۃ الانعام د شرکیات او تردید کې عقیده عمل صفا کوي عقیده صفا کوي عمل صفا کوي دا د مکی دور سورۃ ته او د اخرنا لګ مخکینه ده متوسط ته خو اخر ته نږدې ده اخر ته نږدې ده د مکی مختلف ادوارو یو دعوت سریو قبل اظهار النبوت خاص دعوت او دعوت سری بیا بعد اظهار النبوت خو قبل ظهور الدعوه د ظهور د دعوت نه مخکینه داورو د ظهور د دعوت نه مخکینه آئے کې دعوت عامو خو خاصو سرانو ارچاله ور کولو خو پټو دریم دورو پس د ظهور د دعوت نه چې دعوت ظاهر شو او دعوت ښکارا شو دعوت ښکارا شو په دا وخت کې مصائب زیات شو او د کافرانو شکوک او شبهات هغه هم سیوا شو سالورم داورو آخری دور
شاغا دورو د نشر الدعوه دعوت خور شو باندو ته خبر اور رسیدله قبایل ته خبر اور رسیدله او نبی علیہ السلام خبره خورا شو دشمنای زیاتې دي سازشونه زیاتې دل د نبی علیہ السلام د شړلو د قتلولو منسوبې جوړې دي هر یو صورت کې داغه مطابق بیانې دا سلور غټ ادوار دي د مکی او دا د یو تحریک د چلاولو داغه سلور ادواری او سلور طریقې وي سورۃ الانعام داسې وخت صورت ته چې دعوت کار شو او جاهری دعوتو نو بدی کې یو مسله مدلله پکار ده کله مسله کول پکار دي چې مسله کله کوي چې څوک به اعتراض ونکړي پای کې دلایل زیات وي دویم مقابل بدنامولو کوشش کوي او جدال کوي مناظره کوي نو غیله جوابونه پکاروي نو اعتراضات او جواباتی درم مصائب او مشکلات زیات وی مصائب او مشکلات آغاز زیات وی نو مالګرو ته تلقین د صبر او بصیرت دواړه پکاري یقین ولهم پکاري بصیرت او یقین چې زما میشن د کامیابی دی که ظاهر کې لږ تکلیف وي نو وی با ومیشن زما چې ده نو د کامیابی دی او دویم بصیرت پکاري چې دا غټ مقصد په حصول کې امتحانات راځي چې اوسړه غټ مقصد حاصلې او لوی تمنا لري نو پاغي کې به امتحانات خامخا راځي او ورسره صبر او تثبت پکاروي صبر او تثبت کلکواله نو دا ټول خبرې سورۃ الانعام کې ذکر کړي ورسره مشرکان او مقابل دا غیزنی توهماتی ظلماتی دا غی غلط رسمونه رواجونه وی نو غلط رسومات ختمول پکار وی ختمول پکاری نو سورۃ الانعام د داسې دور سورۃ ته دا ټول خبره سورۃ الانعام کې شته
سورۃ الانعام کې دا ټول خبرې شته ده. قران کریم چې ده دا نصیحتی انداز ده. د نصیحت انداز ده، یعنی تصنیفی انداز نه ده، ناصحانه انداز ده. د تصنیف انداز نه ده. تصنیف کې استعداد جوړیږي، هغه له مقدمات کی دي، مبادی کی دي، او بیا په مخ کې باندې زی خبره کوي. سه اقسام وي، شش اقسام وي، هفت اقسام وي، بیا مجرد قوانین وي، بیا مزید وي، په مزه مزه زیداسي. دغه تصنیفی انداز وی. قران کریم تصنیفی انداز نه ده. قران کریم ناصحانه انداز ده. کابلګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی به تعبیر کو یو انداز استعدادی وی او بل انداز فطری وی. یو فطری اندازی یو استعدادی وی. استعدادی انداز کې د طالب استعداد جوړولی او هغه ته کتلی اول یو مساله بیا بلا په برزي. او فطری انداز کې د مخاطب او د قوم ضرورت ته قتل پکاري. د تصنیفی انداز کې او استعدادی کې ظاهری ربطی، ظاهری ربطی لا کتاب الایمانی بیا عقیده سم کړه اوس په مونږ کای نو مونږ نمک کې باو داس کای نو طهارت راوړي، طهارت کو اوس په بیا مونږ کای مونږ دیو کو او کله اختر مونږی کله یو ټول ذکر کی او کله مالی عبادتوم کوانو زکات راوړي. هاي کې ظاهری ربطی او چکم ناصحانه انداز وی او فطری اندازی نوای کې مانوی او د ضرورت ربطی. د ضرورت ربطی لکه طلباء کرام مدرسه کې وخت یې رہی هغه ته هدایات بیانېږي نو هدایاتو کې وته ویل شي وې د مونږ خیال ساتي او وخت برابر کړي، ټوپای صحیح ساتي، صفائی کوي او بسترې برابر وي او لنګر ته فلان کی ټیم باندې راځي، بازار کې مگر ځي. ظاهر کې دا ټول د لیوانو خبرې دي، دا وګړي وړي خبرې دي. خور دې رابط شته ده د طالبانو د تربیت او د اصلاح سره. نو هغه ضرورت او د یوځای کې اوسېدلو پاغي کې رابط راوستو. قران کریم کې چې څوک لفظي ربط ګوري ظاهری هغه وی قران به ربط ده. بیا الہاد شروع کی غلط شي لکه ځنه مستشرقین دا خبره کړي و او چې کله د قران په مقصد پوه شي او د قران معنوي مناسبت وګوري
بیا به اعجاز د قران نوم خبر شي چې د آیات په صدایات راغله ده او دې صورت په دا صورت راغله ده دا د قران د صداقت نه خلا چې دا د الله تر طرفه ده زګه باندې دا سني شي کوله لکه اوس ما خبر او کړه نو ما ته پته نشته چې دې طالب ورپسې ګنټه پس ضرورت راځي او الله ته پته را چې د سبا او بل رس ضرورت راځي داغه مطابق آیات راشي نو نه ضرورت یو آیاتی او سبانی بل آیاتی ظاهر کې اب رب تخکاری او پای کې دنه بهترین ربط وی د دیو جنا امام رازی هغه ذکر کړی دی چې د قران بدایع او نقطې او اعجاز په مناسباتو کې پټته په مناسباتو کې پټته نو ظاهري مناسبتونه نه هغه د ضرورت مطابق لکه مشفق پلار مشفق استاد طالب ته نصیحتونه کوي نو د مونږ باندې وته شروع وي ناصافای کې وته وای غلط خلکو سره بچي مکینا نو بیا د مس خبره شروع کی نو بیا وته وای بچي موبایل غلط می استعمالوا بیا ته د مس خبره شروع کی بیا ورته خبرو کی بچي ته ما غځې لیدلې دکان ته تلوي دا کار دی ګوره غلط دی او ظاهر کې دا به رب تخکاری خدای او مشفق پلار د خپل بچی په ضرورتونو پويږي او دا په مرزونو باندې پويږي الله رب العزت مهربان دی دغه شانتي قران کریم نه دا تصنیفی انداز نه دی دیګه بظاهری د آیات او د ټکی ټکی ربط نه ګوري دا د مضمون او فطری ربط وی فطری ربطی او د وخت او د دور مناسبت سره وی او مضمون سره صورت چې کمندونو روان وی او لګیدل وی مربوط وی بالکل تړل وی د قران کریم په مزاج باندې ځان په کول پکار وی نو بیا اشکالات ناراضی اشکالات بیان راځي ظاهر کی سورۃ الانعام کله دلایل کله زورنی کله اشکال او جوابی ها مضمون سره به تړل رواني چې کوم مضمون د سورۃ ته هغه سره سورۃ تړل رواني واخر دعوانا